السلام علیکم. د کاریزات خانوزۍ ولس او د ټولې علاقې دپاره موږ د خانوزۍ چې کوم پریس اینډ ډیجیټل میډیا یو دفتر خلاص کړی والی، نو په هغه کې زموږ د علاقې خالي د خانوزۍ نه د ګردې علاقې کاریزات موږ ټوټل کوم زموږ زاړه صحافیان چې وو، لکه د اخبار غه چې وو، یا د ډیجیټل میډیا غه چې کوم د موبایل سره د دوی تعلق، نو داغه په باره کې موږ دلته دا باقاعده دفتر هم خلاص کړی. اوس موږ باقاعده د دغه مکمل چې دلته د پریس کانفرنس ټوټل کوم لوازمات دي، کوم ترتیبات دي، هغه دلته مکمل سول. زموږ د ګردې علاقې حتی کې تر بوستانه پورې د کاریزات دورې له مسلم باغ ځای واخلې، دا ګرده علاقه دغه پریس کلب خالي د خانوزۍ نه دی. خانوزۍ خو نماز یو پیچان دی، بازار دی. دغه د ګردې علاقې یو پیج دی. په دغه کې سیاسي خلک یا کوم نور تنظیمان دي یا نور داسې خلک دي، هغه دلته خپل پریس کانفرنس کولی شي او د دوی دپاره به دلته مکمل داسې وبوله چې 15 غټ پیجونه کوچني خو جلا دي، هغه به دوی ته مکمل کوریج ورکوي. له دغه سره دلته له موږ سره د جنګ د جو یو ناموره پخوانی صحافي لکه حاجي پیر محمد صاحب هغه موجوده دی. اذان علي خان ته معلوم دی، ینګ رایزنګ سټار دی، دغه واچ پاکستان د یو د ګرد پاکستان پر لیول د یو غټ چینل دی، پیج دی. او له موږ سره لکه څنګه چې تی پزنه اجاز خان د خپل پیج دی، دغه خانوزۍ ټایمز، او له موږ سره دلته اسام خان دی چې دی واقعي ډېر همت کوي، ډېر مهنت کوي. د ګردې علاقې یو پازیټیو تصور پیښوي. خانوزۍ والي د پیج دی. او له موږ سره دغه طلا خانم دلې موجود دی، دایم د سوشل میډیا سره وابسته دی. او دا مخامخ چې ناست دی دا بیا اسرار احمد دی، لولی خانوزۍ د پیج غټ پیج دی، او دا دایم د علاقې ډېر خدمت کوي. دا زایم در کړی. نو زما له ټولې علاقې والا زه دا خواست دی چې هغه د لننه بعد که دوی کوم پریس کانفرنس کوي، هغه د خانوزۍ پریس کلب له راسي. په پریس کلب کې مکمل دوی ته به دلته سهولیات موجوده وي. ډېره مننه، ډېره مهرباني.